بسم الله الرحمن الرحیم. نو ما تاسو ته وی چې مسبب الاسباب د الله ذات دی. لہذا چې مونږه اسباب تحت د چانه مدد غواړو هغه وخت کې به زنګ نظر د الله په ذات دی. څه مطلب چې د ارسه الله پیدا کړی دی او قدرت کامله د الله دی او الله مسبب الاسباب دی. دلته یو جمله ډېره ښکلې وی اسباب पर यकीन करना कि असबाब से होता है ये कुफ्र है और असबाब को छोड़ना जहालत है और अल्लाह की ज़ात पर यकीन कर कर असबाब को इस्तेमाल करना ये शरीयत है. मैं खाने पीने से ज़िंदा हूँ, असबाब पर यकीन करना ये कुफ्र है और असबाब को छोड़ना मैं न खाऊंगा न पीऊंगा, मैं जिंदा रहूंगा. ये जहालत है, ये आदमी जाहिल है. पाक रब फरमाते हैं कुलू वशरबू, और असबाब को इख्तियार कर कर खाना पीना इस्तेमाल कर कर अल्लाह की ज़ात पर यकीन करना कि मैं अल्लाह के अमर से जिंदा हूं, ये शरीयत है. पासबाब यकीन कुफर दे चिरूटे खुर उपस कम जका जम दे अल्लाह जम दे करे और जम दे सकती ओ असबाब पर खुदल जहालत थे. सा मतलब कि खुराक स्काक पनो को मोजम दे बे तो जाहिल है. अल्लाह फरमाई कुलू वशरबू व अजमिलू फि तलब मंडे हुआ है. नबी अलैहि सलाम फरमाई द रिज़्क़ द तलाश द पारा ओ असबाब इख्तियारवल खुराक स्काक कोल और द अल्लाह पर ज़ात यकीन सातल दा शरीयत. نو مسبب الاسباب د الله ذات دی. مونږ چې کله وایو چې صرف د الله نه غواړي نو بعض ذهنونو کې دا اشکال راشي چې موږ مور ته وایو چې اوبه راکړې. د دې جواب دا دی چې کله د اسباب دروازې بندې شي بیا د غیر الله نه غوښتل شرک دی. سبب لاندې غوښتل دا سنت عمل قرآن نه ثابت دی. د یو مثال در کوم چې پوه شئ. د الله نه غواړئ د غیر الله نه غوښتل شرک دي. بعض داسې خلک شته چې هغوی شرک کوي خو په شرک کې هغوی مزار استعمال کوي او د مزار نه بیا هغوی ته ډېرې پیسې ملیوي او کاروبار دی دا. قبر بخو کچی نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم ان تجسیس القبور. نبی علیہ السلام منع کړی چې قبر پوخ کې و ان یبنى علیها یا چې پاغي تعمیر جوړ کې. نه تعمیر نه څنګه چې د عربو قبرونه یې سلويخ زري په یو قبر کې شل مړي ډېر له حدونه کوي او بس یو لیش او کچا دا سنت عمل. نبی علیہ السلام منع کړی چې قبرونه پاخه کې یا پاغي تعمیر وکړي. داسې مه کوئ. وان یكتب علیها پاغي لیکل مه کوئ. وان یبنى علیها وان یقعد علیها چې پاغي تاسو کینې دا مه کوئ. مسلم شریف، ابو داود، تحاوی شریف بلې بلې ټوکړې مې ته وویل. نو د غیر الله نه مدد اغشتل دې ته شرک وایي ټول مسلمانان. خو خلک دغه اشکالو کی اسباب والا نه دی. جواب دا دی چې اسباب تحت مدد اغشتل دا سنت ته قرآن حدیث نه ثابت دی. اوبه راکا، چای راکا، اعینونی علی قوه، روټۍ راکا، زما دا کار وکړه، ډاکټر صاحب ما لستن ووه وغیره وغیره. نو دی مثال اسباب تحت او چې اسباب لارې بند شي دی بهترین مثال در کوم. الو په شرک پوهېږي او ځان به بچ کوئ. نه هغه دا چې یو کس دا غواړي چې زما اولاد وشي نو دی به واده کوي. الله چې کومه لاره را لېږلې ده او قربت به کوي خو بیا هم اولاد نه کېږي نو علاج به کوي که امراض وي. اوس یو کس واده مو وکړه، قربت مو وکړه، علاج مو وکړه، اولاد نه کېږي. اوس دلته غور وکړئ. دلته د غیر الله نه اولاد غوښتل چې د اسباب دروازې بند شوې بل سبب ظاهري نشته. دا غوښتنه
د اولاد د الله نه دي. که ته باباجي ته ووایې بزرګ ته ووایې چې دواړه له وکړه دا خو ټیک دي، خو که مړي ته ووایې چې ته ماله اولاد راکې نو دا شرک دی، دا ته په غلطه خپله اصلاح وکړه. یهب لمن یشاء اناثا، الله دې چاله جنکې ورکي. یهب لمن یشاء الذکور، الله دې چاله الکان ورکي، الله ورکي. او یزوجهم ذکرانا و اناثا، الله دې چې هلک او جنۍ دواړه ورکي. ویجعل من یشاء عقیما، او الله دې چې څوک باند جوړ کی، میراث جوړ کی، بے اولاد جوړ کی، میراث جوړ کی، دا الله کوي، اولاد الله ورکوي. نو ما تاسو ته وایي که شرک نه مځان بچ که ما او تا، نو الله رب العزت په د نبی علیہ السلام د شفاعت د برکته په هغې وسیلې باندې موږ جنت ته بوځو انشاءالله. دا ډېر ښکلی حدیثو د بخاري شریف. اگر چې ما خبره کوله په اختر، العید العید فالعید اذا اجتمع وجه الحبیب و یوم العید و یوم الجمعه. اختر او دویم اختر او دریم اختر چې کله جمع شي نو ډېره مزه کوي. څه وجه الحبیب چې سړی مور پلار سره، حبیب نه مراد ناجایز محبت نه، مور پلار، ښځه، بچي، یعنې هغې سره چې باري مسافري بیا ګرانه شي. او دویم د جمعې ورځې، دریم د اختر ورځې، د جمعې ورځې او سړی په کور کې مې خپلو بچو سره، بیبي سره، مور پلار سره اختر وکړي. دا کم کسان چې باري ډېر زیات خفه. نو بهرحال د اختر باره کې دا بیان مې وکړو، د هغې احکام مې تاسو ته بیان کړو، د هغې بیان مې تاسو ته وکړو چې موږ به د اختر دا ورځ څنګه تېرو او په دې کې روژه هم نشي نیولی. دا غټ اختر 4 ورځې روژه به نیسي، او د وړوکي اختر یو ورځ روژه نشي نیولی او په دویم ورځ نیولی شي. لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال. دا د خوراک، سکاک او د ملاب ورځې دي. لا تصوموا في هذه الأيام، نو دې کې روژه هم نشته، او دې کې جایز لوبې مستحب شي، خو چې د مونځ خیال ساتي او شرط ورته نه لګي، شرط ورسره نه لګي. نو هره لوبه اسلام کې جایز ده، شطرنج او تاش نه علاوه هره لوبه جایز ده چې شرط نه لګي. د مونځ خیال ساتي او ستر پټه نو بیا جایز دي. نو الله دې مونږ ته سمج نصیب وګرځي چې موږ 5 وخته مونځ وکړو او شرعي پرده وکړو. او زما خصوصا خویندو میندو او ورونو د کور نه د ماسک دا پرده ختمه کې، خفه کېږئ مه چې دا مخ کلوی نو دا ته ښه دی چې ماسک صرف په پوزه کېږدو او نیمو نه زیات مخ ښکاري نو دا پرده نه ده. د دې لږ خفه کېږئ مه، احتیاط وکړئ. یا صادر مونږ اچولي نو صادر چې غټي د ګیټو پوري، نو بعضې زنګه خویندې لوریانې د پوزې په سر صادر کېږي داسې، نو ټول مخې اکثر یې سخت ښکاري. نو دا چې نږدي نو ښه ده. یا که صحیح سترګې پټوې نو بس دا ده چې روزي هم پټي پوره، که پرده کوې کني دا مخ کلو ښه دی دی نه چې صرف په پوزه صادر کېدو یا ماسک واچو، نو داسې مه کوئ ځکه چې مقصد خو پرده ده. نو بیا اهتمام چې دی هغه صحیح کوئ، خفه کېږئ مه، 5 وخته مونځ کوئ، شرعي پرده کوئ او د فحاشۍ نه ځان وساتئ، د ګناهونو وجې پریشانی راځي. نو زما محترمو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے لیٹے مستورات گھر کا کام کرتے کرتے، ڈرائیونگ کرتے کرتے، کاشتکاری کرتے کرتے، راستے پر چلتے چلتے، بستر میں سوتے سوتے، مستورات استری کرتے کرتے، جھاڑو لگاتے لگاتے اللہ کا ذکر کریں، درود شریف، استغفار، کلمه طیبه، درېیمه کلمه، سهار او ماښام سلسله پیری بیا چې کوم ذکر ستا خوښي الله یې ستاسو تنخوا کې، کور کې، وړو کې
پیسو کې کورونو کې برکت پیدا کړي. آمین. والله چې چا کورونه نه خدای ول خپل کور ورکړي. آمین. چا څه پریشانی الله دې پریشانی ختم کړي. والله رب العزت ته مشکلات آسان کړي او الله دې موږ ته د سکون ذریعہ او د سترګو یخواله مونږ وګرځي. په قبر کې زکات، حج، بے پردگی، شراب پدې وهل نشته. مونږ او په آخرت کې مړومبه سوال چې دی هغه د مونږ متعلق پکې. نو کوېسچن پیپر د آخرت آوټ شوی دی. پای کې مړومبه تاسو د سکی د مونږ لہذا مونږ کې سستی مکوي او 15 وخت مونږ کوي او بالکل سستی مکوي. د مرګ پته نه لګي مونږ به مړ شو. الله اکبر. قبر کې به مونږ واچي سچ حالات دي زنګ د بچیو خلک چې کوي شپږ میاشتې پس په زنګ قبر له څوک نه راځي. کوم خپل اولاد په مانځو په دین اون لګاو الته یوازې الته ته نیک اعمال او نیک اولاد پکار راځي. نو دې تربیتو کې د اولاد تربیتو کې ادبوا اولادکم بثلاث خصال. خپل اولاد تربیت په درو خبرو کې حب نبیکم، ستاسو چې کوم نبی د محمد پاک صلی الله علیه وسلم دا غي مینه دا غي پړونو کې پیدا کې قرآن او حدیث درس کور کې تعلیم حل کې الله لار کې وخت مو لګوي. حب تلاوت القرآن وحب اهل بیته او اهل بیت سره مینا، اهل بیت سره مینا. الله اکبر. صحابه اهل بیت دي سره مینا. وحب تلاوت القرآن د قرآن تلاوت سره مینا. او بل حدیث کې راغلی دي چې نبی علیہ السلام ناست یو ماشوم دا ګس لاس هر طرف ته تالی کې ګرځو را ګرځو خوراک انګولې سالنه خوړو. نبی علیہ السلام او فرمایل یا غلام اے ماشوم سم الله بسم الله وای وکل بیمینک او په خلاص خوراک کوه وکل مما یلیک خپل طرف ته خوراک کوه هر طرف ته لاس موړه فروټ د هر طرف نه خوړل شي. بهرحال او په خلاص او بسم الله الرحمن الرحیم د دې اهتمام پکار دی. نو بهرحال د اولاد تربیتو کې او نیک اعمال کوي او قرآن حدیث باندې چلیږي. دې کې صرف قبر آخرت کې د دې فایده نشته. د دنیا ژوند مو هم ښایسته وي. من عمل منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه. څوک چې نیک عمل وکړي د ښځې یا د سړي نه نارینه او زنانه وهو مؤمن عقیده د شرک نه پاکه وي فلنحيينه حیاتا طیبه. هغه د دنیا ژوند موږ ښایسته کړو. په ټوله دنیا کې نن سبا خوشحاله څوک دي؟ سوچ وکړئ که نه چې دین زده کوي ټول نه زیات هغې خوشحاله یا په دین قایم دي. ایتیسټ سیکولر چې کوم خلک دی چینا، رشیا، جرمني، جاپان ګورې الله نه مني. پیسې او تعلیم سره ډېر دی خودکشي هلته ډېرې دي. ولې؟ دین ورسره نشته. او یورپ، امریکا، کینیډا هر غټ ښار کې شل پاگلخانی گوگل کې سر چکے تعلیم پیسہ کچھ تھا خو سو سره نشته دین وسره نشته. په دین او چلے گئے په دین عملو کې الله دې په دې خبرو مالا او تاسو د عمل توفیق نصیب وګرځي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی النبی الکریم.